اخر په دومره ټینشنونو کې به څنګه ژوندې پاتې کېږم دې ژوند خو مال ډېر ډغرې راکړي زه خو خودکشۍ ته تیار شوم روزګار ته سوچ وکم خپل بیماریانو ته سوچ وکم روزګار مې د لکونو نه راغی زرګونو ته راورسېدو دا ټینشنونه خو به ما لیونی کي دا خو به ما لیونی کي हेलो अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई तब चलते है यार बस खैर दे आओ डेढ़ ज़्यादा टेंशन दे रहा था पता नहीं था बस ज़िंदगी ने में बीही ज़रा मोड़ शो डेढ़ तंग शो मावेल तराश अमजद सर राबिता हो का दागा सर बलग क्या नमा कशरता दे मज़बूत आबूज में लग कमश हाँ सही शो ډیره مهرباني بس تاسو خواله درځم په دې سات باندې ډیره مهرباني صحیح ضرور صحیح او درلم ډیره مهرباني خدای څنګه منزلونه دې ورکی زبس بیانوم رب قدرت ستا باچان دی حیران شوی په حکمت ستا بیلخگر بچی چند کڑی بیلخگر دی خالقا سلسلستا وړو کې رور لمې ګولې راغستې دي او په سترګو باندې معذوره یم دا خو راله لګي وګوره او ډېره ګرمي ده صبر وکړئ زه دله ګورم ښه راځه روکې راځه هغه سوري ته شه راځه دا دې روا مې غستې ګولۍ ښه داسې راځه داسې دا دې مه خرابوه دلته ودرېږه روکې ګولۍ راواله روکې خبره ورته وکړمه وایه که نه رور دوه خو وکړه بھیجانه ستا را ژوند خو ډېر زیات ګران نه دی ته په سترګو باندې ړوند یې سره تخکاری نه د دنیا یو رنګ هم نه ویني نو ستا دا زندګي خو به ډېره زیاته ګرانه وي نه روکې د الله نه به دې حال باندې ډېر خوشحاله یم خو به دې سر کې مې یو رخ خراب وې لیونی به وې په ډېرانونو به ګرځېدې او دا خو مې د سترګو نظر نشته د زړه نظر مې شته روکې او په دې حال باندې زه د الله نه شکر وباسم هغې په لاس پوخ روغ یم که نه او ډېره ګرمي چالو شوې ده الله دې تا خوشحاله کړي الله دې چرته مه خرابوه دا راته ووایه روکې چې زه به کوم خوا زه خو ځمه د اشرف خان کلي ته اشرف خان کلي ته او جي نو په دې لاره باندې ډېر زیات غارمه دي په دې سوري باندې په قلار باندې لاړ شه چې خوږ هم نه شي او به یې ځه الله دې مل شه صحیح ده داسې لاړ شه دعا به درته کوو دعا کوه دعاګانې راته کوه روکې دعاګانې زه روکې په دې سیټ سټ باندې لاړ شه
الله دې مل شه الله دې مل شه صحیح ده یا الله ستا لاک لاک شکر دی خدایا ستا لاک لاک شکر دی خدایا زه ډېر مایوسه شوی وم خدایا ما ته معافي وکړي خدایا ما ته معافي وکړي خیر شه نوید بھائی ته خو په موبایل چې خبرې کولې ډېر بې طبیعته وې او ډېر بې سوره وې او ډېرې مایوسه خبرې دې کولې او اوس چې راغلې نو ماشاءالله ډېر طبیعت کې ډېر سور کې راغلې خو داسې څه خبره وه چې ته ډېر زیات بې سوره کړې وې او ډېر بې طبیعته وې امجد بھائی ژوند کې اکثر داسې لمحات راشي چې انسان ډېر زیات مایوس وي د خپل ژوند نه ګیلمن وي تاسو چې مې خبرې وکړې او را روان شوم امجد بھائی نو په لاره باندې او نوید بھائی دا تا چې په لار کې څه ولیدل که نه نو دا زما په ذهن کې پراته وو چې زه به تا ته دا ټولې خبرې کوم خو دا په تا باندې د الله تعالی خصوصي رحم و چې په تا ته یې وښوله او دا دنیا نه دا د هرټ منګې دی تاویږي را تاویږي ته چې کله بازار ته وځې که نه نو تا ته به هر قسم خلک الله پاک وښیي په هغې کې به ړانده مې ګوډ به مې شل به مې هر قسم خلک ځکه چې په دې باندې الله تعالی پېژندلي کېږي په دې څیزونو باندې او یو خبره درته کوم نوید بھائی چې د ژوند نه چېرته مایوسي کېدل نه دي پکار چې کله هم د الله تعالی ژوند درکړو که نه نوید بھائی د دې نه مزه اخیستل دي کم سے کم الله رضا کول دي او داسې خلک چې الله پاک پیدا کوي که نه نو دا د دې دپاره پیدا کوي چې ما ته د ژوند نه مایوسه نه شو نوید بھائی امجد بھائی ډېر زیات خوشحاله شو ځکه چې زه ډېر زیات مایوسه وم ما تاسو ته ومویل چې یاره خودکشۍ ته تیار شوی یم خو په لاره چې را کوم څه ما ولیدل که نه دا الله پاک زما په ذهن کې اچولی و او الله پاک ما ته دا نظاره ښوده چې او داسې خلک هم شته چې ړانده دي داسې خلک هم شته چې ګوډ دي تاله ما روغ صورت درکړی دی ته په دې کې هم ناشکرې یا الله ما ته معافي وکړې خدایا ما ته معافي وکړې یا الله زه ستا ډېر ګناهګار یم